السلام علیکم محترم عزتمن قدرمن مسلمانان ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع بم پرتن وسړي به همیشه د الله تعالی نه دا سوال کوي چې الهي ماته ما راکې ماته دولت راکې زه فقیر یم زه مسکین یم ما غني وګرځوه ما مالدار وګرځوه او ماته په ما باندې خضر علیه السلام ووینه او چې ماته دعا وکړي یو ورځ ناڅي دعا کوي چې نیک سړی ورته رالی چې څه غواړې ده ورته وویل چې مال دولت الله تعالی نه غواړم چې الله تعالی خضر علیه السلام په ما باندې وویني هغه ماته دعا وکړي هغه ورته وویل خضر زه یم څه غواړې اوس نو ده ورته وویل چې مال دولت غواړم د مال دولت دعا ماته وکړه هغه وویل داسې نشي کېدی لکه څنګه چې ته وایې ته ولاړ شه په بازار کې وګوره چې کوم مالدار سړی دې ولیدي هغه نوم زده کړه بیا راسه ماته ووایه چې زه الله تعالی ته الله تعالی نه دعا وغواړم الله تعالی به دې دغه په شان باندې جوړ کړي ته به وایې چې ما داسې جوړ کړه داسې نشي کېدی چې ته بازار ته ولاړ شه په بازار کې د سرمایه‌دار نوم زده کړه او بیا راسه ماته ووایه زه به الله تعالی نه دعا وغواړم الله تعالی به دې د هغه سړي په شان باندې مالدار جوړ کړي دا سړی خو ډېر خوشحاله شو دا خو ډېره ښه خبره کله چې روان سولو په بازار کې ګرځي ځکه نو خو موږ د زرګران ډېر سرمایه‌دار او ماړه راته معلومیږي په بازار کې وګرځېدی اخر د زرو پر حدودو چې راورسېدی زرو دکانو ته ګوري چې د زرو پر یو دکان باندې ډېر زیات رش دی نوکران دي مزدوران دي لګیا دي زرې خرڅېږي او دی هغه دکان مخ ته ولاړ دی هغه مالک ته شک پیدا شو دا سړی څنګه ولاړ دی نه دی راوغوښتي چې څنګه ولاړ دی نو ده ورته وویل که چیرې خفه کېږي نه خبره درته کومه نه غور راته وایي که څه خبره ده نو ده ورته وویل چې نیک سړی ما ته راغلی دی هغه ما ته وویل چې ولاړ شه په بازار کې د سړي نوم زده کړه زه به دعا درته وکړم الله تعالی به دې د هغه په شان مالداره کړي نو ته ستا نوم راته وښیه ستا د پلار نوم راته وښیه نو دې زرګر ورته وویل چې زما نوم چې ورته وانخلې ځکه چې زه ناجوړ یم دغه څومره کسان چې وینې دا ټول زما مخ ته غوښې خوري چرګان خوري یعنې زما په مال کې عیش و عشرت کوي یو ډوبه یې پورته کوي چې زما دغه خوراک دی د دې مال نه زه بند یم مال به لري دنیا به الله تعالی درکړې او د مال به داسې بند یې لکه زه چې بند وایي بله خبره دا ده چې زما زنانه ناجوړې شوله چې داسې سخته صحنه پر دې باندې راغله چې مړه کېږي نو ما دې زنانې ته وویل چې الله تعالی دې تا ته ژوند درکړي که چیرې ته نه یې زه به څنګه ژوند او زندګي تېرومه زما ستاسو ډېر مینه او محبت دی نو دې زنانې راته وویل چې په نارینهو باندې اعتبار نشته زما څلوېښتي به ختمه سوې نه وي تا به بیا بله کوزده کړي نو ده ورته وویل چې هېڅکله داسې نشي کېدی چې ستاسو معبد کې زه به بله زنانه کوم نو دا سړی ولاړی د ځان هغه حاله یې پرې کړې وله وروسته زنانې ته راغلی چې وګوره اوس به زه بله ښځه چې وکړم زه د هغه سره به څه چم کوم د بلې زنانې زه یم نه یعنې ذکر یې پرې کړی وله او زنانې ورته وویل چې اوس مې یقین راغلی چې ته بله زنانه نه کوې د وخت په تېرېدو سره الله تعالی هغه زنانې ته صحت کامله ور نصیب کړي جوړه روغه شوله د وی هغه جوړ سو او زه ناجوړ یم زنانه مې ګرځي د بل سره بدپیلي کوي او دغه الکان چې ویني دا زما نه دي دا ټوله د زنانې د بدپیلي څخه د بل چا سره بدپیلي کوي او زه د زنانې د صحبت یم الله تعالی به مال درکړي الله تعالی به اولاد درکړي او دغه رقم به دې وګرځي لکه زه چې سره کوي نو زما رقم چې هېڅکله د دغه نیک بزرګ څه ونه غواړي. نو باید موږ نن سبا هر سړی مال او دولت غواړي
او د روح صحت دعا چا نه ده کړې چې الله تعالی دا څومره غټ نعمت را کړی دی چې روح صحت یې را کړی دی د هیڅ شي څخه الله تعالی نه یې منع کړی نه یې بد کړی او ډېره ماړه چې ګوري او ډېر سرمایه‌داره به ګوري چې مال دولت او پیسې به الله تعالی ورکړي زړه به د غم او د پریشانی څخه خالی نه هغه مال به د نخري د هغه مال به الله تعالی پر د حرام کړي دی به جنبت کړي او د د خوراک په یو معمولی شی په هغه باندې به گزاره کوي اجوان بس داسې مال او دولت که الله تعالی ته د درکې داسې مال او دولت څه کوي د الله تعالی د رضا طلب وکړه د روح صحت طلب د الله تعالی نه وکړه یعنی داسې دعا وغواړه چې الله تعالی خپل رضا درکړي الله تعالی صحت کامله تا ته نصیب کړي دا ډیر لوی نعمت دی باید دغه ناشکري هیڅ سړی ونه کړي ځکه د نعمت قدر او عزت خو هغه ټی معلومیږي چې کله نعمت زوال رالی نعمت ختم سو بیا به ورسته تا ته معلومیږي ورسته د ګوت د پښتې پښتنه وکړه ورسته د راندسه د سترګو پښتنه وکړه ورسته د کانسه د غوږو پښتنه وکړه چې نه اوریدل نشي کول د ګونګیسه د خبرو کولو پښتنه وکړه چې څومره ارمانونه د دې انسانانو پر زړه باندې دي